زما ډیر محترم او قدرمن درونو محترم سامعینو د قرآن پاک دا کم حصہ چې ما تاسو ته ولوستله الله جل جلاله مؤمنانو ته یو ډیر عجیب د خپل ځان او د خپل اهل او عیال د تربیت په باره کې خطاب کوي، خو په یو داسې عجیب انداز باندې چې زما په خیال باندې انسان هغې ته د زړه غوږونه متوجه کړي او په خپل دماغ په هغې باندې یو سوچ او فکر وکړي، نو دته به په خپله د دې نه اندازه وشي چې د خپل ځان او د خپلو بچو تربیت څنګه پکار دی او په کم انداز باندې پکار دی او دا څومره ضروری امر دی او څومره اهم امر دی. دې آیات مبارک کې الله جل جلاله مومنانو ته وایي یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو. ایمان والا دا معنی چې یعنی کوم خلکو کلمه ویلې ده او مسلمانان شوي دي او ایمان یې راوړی دی، هغې خلکو ته الله تعالی فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا. قو دا د امر صیغه ده، په معنا د حفاظت او د ساتنې سره راځي، یعنی الله ایمان والا ته وایي تاسو حفاظت وکړئ او تاسو بچ کړئ، وساتئ خپل ځانونه و اهلیکم او خپل اهل او بچي نارن د اور نه وساتئ. او بیا الله جل جلاله دې پسې رستو فرمایي علیها ملائکة غلاظ شداد، چې په دې اور باندې ګوره داسې څوکیداران فرشتي دي، په دې اور باندې داسې فرشتې ولاړې دي چې طاقت والا فرشتې هم دي او امانتدار فرشتې هم دي. لا یعصون الله ما امرهم، چې د الله څه حکم دی ته وشي ګوره د هغې نه مخالفت نه کوي. ویفعلون ما یؤمرون، او دوی هغه څه کوي چې کومې خبرې ورته امر وکړی شو. دا د فرشتو صفت دی. انسان په خپله خبره کې نرمي راوستی شي، غلام که مولا ورته څه خبره وکړي نو په هغې کې څه غلا کولی شي، خیانت کولی شي، نرمي راوستی شي، د مالک نه پټه باندې خبره بدلولی شي. لیکن فرشتې د هغې صفت دا دی، الله وایي لا یعصون الله ما امرهم، دی د الله د حکم نه خلاف ورزي نشي کولی. ویفعلون ما یؤمرون، دی کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې زما بندگانو ایمان والا د دې جهنم د اور نه ځانم وساتئ او د جهنم د اور نه بچي هم بچ کې، ځکه دې باندې ګوره داسې مخلوق ولاړ دی چې دا تصور هم مه کوه چې یاره زه به د دغې مخلوق سره ګډ جوړ وکړمه، زه به د دغې مخلوق سره څه پیسې ورکم، زه به هغه ته سفارش وکم، ما سره به په دې سزا کې نرمي وکړي او د جهنم د دې اور نه به مې بچ کړي. نه بچ کېږي، نه د جهنم اور نه خلاصېږي نه. نو لہذا د خپل ځانم بچ که او دا بچیم د جهنم د اور نه بچ که. اوس ګوره د الله کلام کې څومره عجیب اعجاز دی او څومره جامعیت دی. بچی به د اور نه څنګه بچ کې، خپل ځان به د اور نه څنګه بچ کې، د جهنم د اور نه دی الله مونږ او تاسو ټولو ساتي. حضرت جبریل علیہ السلام
یو ځل حضور مبارک ته راغی. یو اوږد روایت دی. جبریل امین نه حضور مبارک ته تپوس کوي د جبریل امین نه. روایت اوږد دی خو زه تاسو ته صرف لږ خلاصه دغه روایت بیانوم. حضور مبارک ورته وایي چې جبریل د جهنم د دې اور لږ ماته هغه کیفیت بیان کا چې د جهنم دا اور څنګه دی. الله جل جلاله څنګه پیدا کړی دی. حضرت جبریل علیہ السلام ته بیان کوي چې د الله پیغمبره الله چې دا اور پیدا که نو دا اور الله زر کاله بلک ګرمې که نو دا تور شو سور شو بیا سپین شو زر کاله پس بیا چې څومره بلک دا زر کاله نو دا تک تور شو او په تور رنگ کې الله تعالی دا پرېښوده. د دنیا اور چې دی نو دا سپین وي او سور وي. د دنیا په اور کې سپینواله او سورواله چې دا د رڼا طرف رڼا هغه حیثیت دغه ورکوي کار ورکوي. او چې انسان په دې مخ کې څه ګوري لکه مخې ته څه ویني نو که ته باندې ډېر تکلیف هم وي خو مخ کې څه ویني نو تکلیف کې لږ خفت او کمی راځي. نو د جهنم اور تور دی دې کې څه ښکاري نه. مثلا تا ته د جهنم په اور کې د جهنم لړمانان لګیا دي هغه دي خوري. د جهنم ماران لګیا دي هغه دي خوري. د جهنم موزي سيزونه چې دی هغه دي خوري. اته تخکاری نه ته چې کمی کندې ته ورغورځولی شي هغه ته تخکاری نه او صرف عذاب محسوسه او صرف سزا محسوسه نو دا عذاب در عذاب دی. دا تکلیف در تکلیف دی. لہذا د جہنم اور جبریل علیہ السلام وی اللہ پاک پا دقی تور رنگ کی پریخود. وی بیا اللہ جل جلالہ چه حضرت آدم علیہ السلام دنیا ترو لے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام توی اللہ ما توی چې جبریله دنیا ته د جهنم نه لږ شان تور یوسه لږ شان اور د جهنم نه یوسه چې دا انسانان د دې په دې دنیا کې د دې اور نه فایده علي. وی زرا لما جهنم چې کومه فرشته د مشر مالک وی هغې ته مې وی چې ماله لږ اور راکه. ما ته وی چې څه کوې وی ما ورته چې زه دنیا ته الله راته وی دا یوسه چې دا انسانان د دې نه فایده علي. نو ما ورته چې څومره اور درکمه وی ما ورته د کجورې د اندازې غومره اور یاد که چې د کجورې دا دانه څونه وړه ده یعنی دومره لږ شانت اور راله راکه چې دا زه دنیا ته یوسمه. وی ما ته د جهنم فرشتې وی مالک چې جبریل دا اور چې ته دنیا ته وړې نو دا اور که تا دنیا ته یوړو نو دې سره به د ځمکې او اسمانونه ټول ویلی شي او ختم به شي. دا ډېر زیات دی دا مه وړه. دا دومره ګرم اور دی چې دې سره به د ځمکې اسمانونه ټول ختم شي بس خبره به ختمه شي. وی بیا مې جبریل علیہ السلام وی ما فرشتے ته وی مالک ته د جهنم چې کومه داروغه فرشته ده ورته مې وی چې یاره زه د هډوکي د دې کجورې عمره اور راکه. وی ما ته وی چې نه دام موړه که ته دا اور دنیا ته یوسې نو په دنیا کې بعد د دې اور د ګرمایش د وجې نه په دې ځمکه باندې هېڅ قسمه یو شین بوټی یو شنه ګیا واښه هېڅ قسمه شی به د ګرمایش د وجې نه په دې ځمکه باندې هغه زرغون نه شي اوبه به ټولې ختمې شي هر څه به ختم شي. زه الله جل جلاله ته مې وی یا الله دا خو څومره اور یوسمه
د جهنم څومره اور یو سم. وی الله جل جلاله راته وی چې جبريله د جهنم نه یو ذره والا یو ذره ورواله یو ذره داسې یو څیز دی چې د ځمکه باندې زه او ته دا لاس راکاږو دا ګوته نو ستا او زما په دې ګوته پورې به په لکونو ذرې اونخلي د دې خاورې خو په نظر به نه راځي. وی یو وړوکې ذره وی اور والا او بیا دا اویا ځل د جنت په دې نهر یوبو کې یخه کا او بیا دا ذره دنیا ته یوسه او چې دنیا ته دا ذره یوسه نو په دنیا کې مه پرېږده واپس په بیا جهنم ته راوړې. نو ما دا ذره واغېستله مالک ته مې ووې چې د جهنم کومه فرشته ده مشر هغې ته مې ووې چې دا ذره اور راله راکه. ذره اور مې واغېسته هغه مې اویا ځله یخ که بیا مې دا په دنیا کې یو لوی غر باندې په سر باندې کېښودله چې کله مې د دنیا د دغې غر په سر باندې کېښودله د الله پیغمبر هغه غر بالکل ایره شه د هغې د ګرموالي د وجې نه. نو هغه خلق د هغې نه ګرمایش د هغې نه بیا خلکو فایده شروع کړه د اور نه او هغه ذره ما واپس جهنم ته راوړله. لیکن الله جل جلاله اوس موږ مؤمنانو ته وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ایمان والاو د دې جهنم د اور نه ځان وساتئ او ځان یوازې نه بلکې بچی هم د دې جهنم د اور نه بچ کا. ځانم ته بچ کا او بچی هم د دې جهنم د اور نه بچ کا. ځکه د جهنم اور چې دی اعدت للکافرین د کافرانو د پاره تیار دی. ایمان والا ته ځان وساته ته اور ته لاړ نشې. ګوره دا د کافرانو د پاره تیار دی. اعدت للکافرین وقودها الناس والحجاره. د دې ګوره خشاک چې دی نو هغه انسانان دي او د دې خشاک هغه کاڼي دي. زما محترم ملګرو ځان به موږ د ایمان نه وروسته په څه بچ کوو د جهنم د اور نه؟ په اعمال صالحه باندې به بچ کوو، په نیک کارونو به بچ کوو. ځان بچی به څنګه بچ کوو؟ بچو به موږ تربیت کوو، بچو ته به موږ نصیحت کوو، بچو ته به موږ اخلاق خایو، بچو ته به موږ دین خایو، بچو ته به موږ د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات خایو. بچی به د ځان د پاره نیک صالح جوړو، دیندار به جوړو. د دې وجه نه د بچو په نیکه او د بچو په کردار کې اولنې کردار او اولنې لاس دا د مور او پلار دی، او په مور او پلار کې اولنې لاس او کردار دا د مور دی، دا د والدې محترمې دی. لہذا علماء لیکلي دي چې سړی ځان له رشته کوي او واده کوي نو دا به نیک او صالحه بیبي کوي، چې دا بد اخلاق او بد چلنه بیبي نی. ځکه چې که بد اخلاق بیبي د وکړله نو دا بد اخلاق بیبي چې دا د بچو د پاره د تباهۍ اولنی سبب دی. نو په واده کې به دا هغه بیبي کوي چې هغه نیک وي او صالحه وي. او دې وجه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې حدیث مبارک کې دې طرف ته اشاره کړې ده: تنکح المرأة لأربعین: لمالها ولجمالها ولحسبها
ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک، او کما قال علیه الصلاة والسلام. چې واده کیږي د څلورو وجو نه کیږي، یا د مال د وجې نه کیږي چې ښځه ډیره مالداره وي نو انسان وایي دا ښځه مالداره ده، د مال د وجې نه د هغې سره واده وکړی شي. ولجمالها دویم حضور مبارک کوي چې دا د ښایست د وجې نه کیږي چې بنده وایي دا ښځه ډیره ښکلې ده، د دې وجې نه زه دې سره واده کومه. دریم حضور مبارک کوي ولحسبها، او کله کله د قومیت او د نسب د وجې نه کیږي چې دا د ډیر لوی قوم او نسب والا ښځه ده. او څلورم حضور مبارک کوي ولدینها، د دین د وجې نه کیږي چې دا ښځه ډیره دیانتداره ده، دا ډیره دیندار او صالحه ښځه ده. نو حضور مبارک په دغه دریو مخکینو ښځو کې دا حکم ونه فرمایا چې فاصفر بذات المال، فاصفر بذات الجمال، فاصفر بذات الحسب، بلکې اخرنه داغه بارکی وی فاصفر بذات الدین تربت یداک، او کما قال علیه الصلاة والسلام چې ای زما امتی د دین په بنیاد باندې کامیابی حاصله کا، او د دین په بنیاد باندې دا ښځه وکا. دواړه لاس ته خاورو کې خړ شه بل طرف ته مه ګوره، دواړه لاس ته خاورو کې خړ شه بل طرف ته نظر مه اړوه، د دین په بنیاد باندې وکا. اوس ګوره د حضور مبارک د دې جملې څومره لوی اثر دی چې د دین په بنیاد دې ښځه وکړله، نو د اولاد تربیت به دې هم په دې کې بیا تربیت وي، اولاد به دې هم نیکان او صالحان وي. تاسو به د قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه واقعه اوریدلی. قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی، یو ډیر لوی ولی الله تیر شوی دی، او د ولایت خبره د دین اندازه لګي. وای چې کله دی وفات کېده نو د یو وصیت وکړه، او وصیت یې داسې و چې زه کله وفات شمه نو زما جنازه مخکې هغه بنده دی وکړي چې د هغه نه تهجد نه قضا شوي، د هغې نه جماعت تکبیر الله مونځ نه قضا شوی، هغه چرته پردو ښځو ته نه کتلی. او متبع سنت دومره وي چې د مازدیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعات نفل هم تی چرته په زندګۍ کې نه قضا شوي. وی زما جنازه به مخکې هغه کوي. چې کله وصیت وکړو دی وفات شو او جنازه تیاره شوه، د وصیت مطابق اعلان وشو چې داسې سړی به جنازه کوي. مخکې حضرت صاحب دا وصیت فرمایلی دی چې داسې سړی به جنازه کوي، بل سړی به زما جنازه نه کوي. جنازه پرته وه، څوک جنازې ته مخکې نه راتلل چې هغه ولاړو. یو سړی راغی او داغه په مخ باندې رومال اچولې شوی دی، داسې مخ باندې رومال راښکته کړی، سر باندې رومال دی، مخ یې پټ دی، څوک یې پیژني نه چې دا څوک دی. او دغه ټیم چې دی جنازې ته مخکې کیږي نو د سترګو نه اوښکې بهیږي د دوو وجو نه. یو د حضرت صاحب په فراق باندې چې ته د دنیا نه لاړې، او دویم د دې وجې نه چې دا الفاظ وایي چې حضرت په ژوند د چاته نوم ښودلی، دا د را سره احسان کړی نو پس د مرګ نه دی ولې چاته وښودلم. دا راز خو ما ډېر پټ ساتلی و، دا خبره ډېره پټه وه، ما څوک هم د دې راز نه خبرول. به جنازه وکړله، چې جنازې ته مخکې شو جنازه وکړله، خلکو رامنډې والې، د داسې بزرګ جنازې له خلک راځي، هغې څوک زیارت، څوک د بخشش، څوک د چا سره د لوی لوی ولیانو او بزرګانو سره د ملاقات، بس رامنډې وی خلک و یاره لکه پلانکې عالم راغلی دی هغه سره میلاو شو، راځئ دا بزرګ حضرت زیارت وکړو. خلکو ټول هرې خبرې پرېښودلې، رامنډې والې، او دا یې سوچ فکر کاو چې دا جنازه چا وکړله چې دا دومره لوی سړی دی.
راځي چې دا سړی وګورو چې دا څوک دی. چرالل او دته وکتل مخ نه له رومال لرکته نو ډېر عجیبه وه. دا د حضرت صاحب مریدو د قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه او د مسلمانانو د دغه وخت باچاو. الله دې مونږ او تاسو لم د قشان بادشاہان راکی. قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه والده محترمه چې دنو دا د قرآن حافظه وه، د قرآن حافظه وه. چې کله بچپن د لږ لوی شو او داسې حد ته ورسېده چې د قرآن مجید هغه ماشومان چې څنګه بنده قرآن سبق ته کښېني مدرسې ته بوځي او په هغې مدرسه کې استاد قاری صاحب ته کښېني چې زما دې بچي ته قرآن شروع کا، نو دی راوسته او قاری صاحب ته کښېناو. وی قاری صاحب چې دته قرآن شروع کاو نو د چې اولنې کومه حصه ورته شروع کړه وی حضرت ما ته دا یاده ده، بچی ورته وایي جي ما ته دا یاده ده. مخکې دویمه سپاره جي وایي دا هم راته یاده ده، درېیمه سپاره جي دا هم راته یاده ده. قاري صاحب حیران دی بچی څومره دې یاد کړی دی؟ وایي جي 10 سپارې مې یادې دي. قاري صاحب حیران دی 10 سپارې ستا څنګه یادې دي؟ 10 سپارې ته بچی ته خو رالی اوس راوستې مور او ستا 10 سپارې یادې دي. وایي حضرت دا مې داسې یادې کړي دي چې زه به کله مور سینې ته واچولم پی به یې راله راکول نو مور مې د قرآن حافظ او هغې به د قرآن تلاوت کاو، ماله به یې پی هم راکول او د قرآن حافظ او هغې به د قرآن تلاوت کاو. ما به پی خوړل او د قرآن تلاوت به مې اورېده، د هغې نه ما 10 سپارې یادې کړلې. د دې وجې نه علماو لیکلي دي چې د بچو په حقوقو کې اولنی حق او د تربیت په کارونو کې اولنی کردار دا دی چې بنده ځان له صالحه نیکه بیبي وګوري. چې کله واده کوي چې دا نیک او صالحه بیبي وګوري د ده بچي به په خپله دا چې کوم دی نو دا نیکان او صالحان وي. د حمل په دې زمانه کې چې کله د مور په خېټه باندې حمل وي په دې کې هم مور له ډېر احتیاط پکار وي او دومره احتیاط پکار وي چې هغه احتیاط داسې چې دا زنانه خلاف شریعت بے پردګۍ بے حیایۍ وغیره نه ځان وساتي په دې زمانه کې. او کچره دا د دې نظام نه ساتي د هغې اثر به لازمي په دې بچي باندې کېږي په دې خېټه کې. اوس دا داسې خبرې دي چې د دې نوو نوو هلکانو او د دې نوو نوو معاشرې د خلکو ذهن ته دا خبرې نه کوزېږي. د کراچۍ نه یو رساله راځي د دارالعلوم کراچۍ نه البلاغ رساله. په دغه رساله کې مفتی صاحب داغي یو مضمون لیکلی و د دې تربیت په حواله. نن تقریبا 15 سال 16 سال مخکې ما دا مضمون کتلی و، په هغې کې یو واقعه هغې لیکلی وه چې د کراچۍ کې په یو علاقه کې د یوې زنانه بچی وشو او د هغې بچي بلکل شکل شباهت چې و نو هغه د یو عیسوي په شانته و. یعنی د دې په خاندان فیملی کې نه د سړو او نه د دې زنانه په فیملی او نسب کې دقه شان شکل والا څوک نه و، بلکې د هغه شکل بعینه یو عیسوي غوندې کې و. خامخا خلکو یاره دا ماشوم کور کې رشته دارم وي مور او پلارم وي یاره وایي دا ماشوم چاته تللی دی. اوس په دې باندې سوچ فکر کوي چې داسې ماشوم خو زموږ په خاندان کې نشته. اگرچه د شریعت په اصولو کې دا مسله ده چې انسان په پلار خاندان کې
لکه نیکه شو، ور نیکه شو وغیرہ، ترونه شو، یا د مور په خاندان کې ماماګان وغیرہ، دی چې چاته لاړ شي نو دا هم هغه وخت کې حضور مبارک وی چې د پلار نسب او خاندان ته د شکل شبات زی چې کله کوم ځای کې دا ماشوم الله تعالی په خېټه کې چې هغې ته رحم وی هلته کې ماده منویه چې د څه نه دا انسان پیدا کېږي د پلار مخکې شي، هلته کې دا د پلار د قوم او په نسب کې د ترونو وغیرہ شکل ته دی روان شي، هلته یا د پلار بعیني شکل باندې وي، یا د نیکه په شکل وي، یا دا د تره په شکل وي، خو د پلار نسب ته دا لاړ شي. او چې کله ماده منویه چې د څه نه دا بچی پیدا کېږي د مور هغه مخکې شي، هغه ځای ته چې کوم ځای کې بچی پیدا کېږي نو بیا دا د مور د خاندان د شکل شبات باندې ځي. دا د حدیث مبارک نه ثابت دی. تفصیل یو حدیث کې بخاری کې راغلی دی، خو لہذا د ټیم د وجې نه تفصیلا هغه حدیث نشم بیانولی. زما خبرې ته خیال کوئ. زما محترم ملګرو، عرض مې دا کو چې د دې ماشوم شکل دی یو عیسوي په شان ته و. اوس ټول حیران دي چې یاره لکه دا څنګه چلو شو. هلکه تحقیق کوي، خاندانونه تحقیق کوي چې دا ولې داسې وشو، دا زنانه خو نه بار ته تلې ده، نه دلته څوک راغلی دی چې یاره مثلا دی ګناه کړې ده او د هغې په شان ته لکه دا ماشوم وشو، نو دا داسې ولې وشو. حتی چې د زنانه د کمرې ته رالل، تحقیق دې ته راورسېدل چې د زنانه کمرې ته رالل او په کمره کې وکتل، نو په کمره کې یو چارټ لګېدلی دی، په هغې باندې یو تصویر دی، او هغه تصویر د یو عیسوي دی، د یو انګریز، هغه یې لګولی دی. دې زنانه خلک حیران شو چې هلکه دا خو بعیني دا ماشوم د دوی په شانته دی، شکل و شبات کې دوی طرف ته لاړه. وی دې زنانه ته وی چې وایه دا څه چل دی؟ وی دې زنانه ورته وی چې زما د دې سره ډېر زیات محبت دی، د دې تصویر سره زما د دې تصویر سره محبت دی، او زه چې به کله کور کې فارغه شم او کار مار ختم شو، زه به رالم او کمره کې به ناستم او ده ته به مې کتل. اوس ګوره خیال کوئ که نه، اثر الله د نظر د وجې نه هغلته په بچي باندې پرې باسي. نو اولنې تربیت د مور دی. دویمه خبره دا ده چې اولاد کله دنیا ته راشي نو په دنیا کې اولنې خبره هغه دا ده چې حضور مبارک کوي د ده په دې غوږ کې د الله اکبر آواز وکړي، اذان ښي غوږ کې ورته اذان وکړه او په ګس غوږ کې ورته اقامت وکړه. ښي غوږ کې ورته اذان وکړه. اذان یو ذکر دی، د الله لویي ده او د پیغمبر د رسالت گوئی ده او د الله د وحدانیت گوئی ده. په غوږ کې ورته باجه مه وهه، په غوږ کې ورته دوکړی مه وهه، په غوږ کې ورته رباب مه وهه او ډزې م ورته مه کوه، بلکې غوږ کې ورته څه وکړه؟ اذان وکړه، ځکه چې د الله هغه نوم د ده په دې غوږ کې راشي او واورېدلی شي. او یو طرف ته اذان او بل طرف ته اقامت یو ډېره عجیبه فلسفه ده د شریعت په هر حکم کې. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې ماشومه دنیا ته خو راغلې، دنیا ته راغلې، خو په دې دنیا کې ګوره ستا اوسېدل او ستا پاتې کېدل اوږده زندګي نه ده، ډیر کم وخت دی او مختصر وخت دی. ځکه اذان بغیر د مونځ نه نه کېږي، نو ستا جنازه ګوره وروستو ډېره نږدې را روانه ده، ستا جنازه ډېره نږدې را روانه ده. یعنې دنیا ته ستا راتلل دي،
خو دنیا کې ستا مستقیدل اوسېدل نشته، ستا ډېر کم وخت دی، دومره وخت دی چې د اذان او د اقامت ترمنځ د مانځه د جمع څونه وخت دی، دونه ټیم دی چې بنده صرف ځان تیاری مانځله، چېرې ځم اودس کوم، اذان مې واورېد اودس کوم، کپړې بدلوم او غسل کوم او ځم جومات ته او درېږم. نو دلته چې دی جومات ته راشي نو اقامت شروع شي او دی جمع وکړي، دې کې بل کار نه کېږي. ګوره ټیم ډېر کم دی، ګوره ډېر مختصر ټیم دی. لہذا د اولاد په تربیت کې دویمه خبره ستا دا ده چې ته په دې ماشوم ته اذان وکې او د ماشوم ته غوږ کې اقامت وکې. انشاءالله مخکې کم حقوق دي او پلار باندې د تربیت په حواله او په مور باندې کمې خبرې لازم دي، انشاءالله د هغې بیان بیا تاسو ته بله جمعه کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.